یو حدیث کې دا راځي لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. کم سړی چې وفات کیږي نو پکار دا چې دا مؤمن دی په داسې حال کې وفات شي چې د دې په الله باندې ښه ګمان وي. علما فرمایي د دې حدیث مقصد دا وهذا اذا دنت امارات الموت، چې کله د مرګ علامات ظاهر شي او د مرګ په دې ټایم کې د دې ګمان وي چې الله به ما معاف کړي. نافرمانی خو مم کړی دا سنا سن نیکیان مشتا، خو غالب ګمان دا چې الله به ما معاف کړي ان شاء الله. نو په دغه وخت کې دا ګمان ذهن ته راتلل د نیکبختۍ دلیل دی. دا ښه علامات دي، د الله په طرف نه د بخشش علامات دي. خو په دغه وخت کې انسان وایي چې بس صغر کې اوس خو ورلې. نو په دغه وخت کې چې د ظلم مطمئن وي چې الله ما بخي ما ګناونه معاف کوي، دا د نیکبختۍ دلیل دی. معنا دا شو انسان نه به ګناه کیږي خو فوراً به توبه وباسي. نافرمانی بیا وشوه بیا به توبه وباسي، بیا نافرمانی شو بیا به توبه وباسي. چې نافرمانی نه پرې دی توبه ولې پرې دی؟ انسان وای مړه بار بار ګناه کوم نو بس شرم راځي توبه نو باسم. نه، دا د شیطانی هغه وسوسه ده، د ته روحاني جال وای چې ګناه در باندې کوي او د توبې د اوخلو متعلق ته وسوسه کوي چې توبه بنو باسه. توبه به هر ټیم وباسه. توبو الی الله توبه نصوحا. ایمان والو ته حکم دی خالص توبه وباسه. او بعد کې د بیا ګناه وشو بیا توبه وباسه چې دې شي دا اخیری توبه شي. او کته دا وای چې نه مړه بار بار له ګناه کیږي توبه سره وباسم، ګناهونه جمع کیږي توبه نشتا، په دې حال کې مرګ رالو سبا کیږي. بیا مرګ خو چاته خبر نه ورګي